او سات پسات به د الله نه ګیلې کولې فلانې شی دې نه راکړو فلانې دې نه راکړو په دې ډېرو کیلو نه رستو الله پاک داغه په زړه کې دا خبره ور واچوله چې د دې ځای نه هجرت وکړه بل وطن ته لاړ شه بل وطن ته لاړ او په هغې ځای کې وخت تېر کړ او ډېر لوی مال او دولت یې وګټه ډېره موده تېره شوله او ډېر مال یې وګټه بیا په زړه کې راغله چې زه خپلې علاقې ته ځم خپل کلي ته ځم را روان شو نو هغه ټول مال حال په دریو اوښانو باندې بار کړ کلي ته راځي په یو دشت باندې راغی نو په اوښانو سره زر شته سپین زر شته کپړې قیمتي شته لال جواهرات شته خو ډوډۍ پکې نشته نو غیر چاپېره لرې پورې چې نظر لګوي نو انسان په نظر نه راځي او دې د لوږې د لاسه ډېر زیات کمزوري شو خوراک غواړي په دغه دشت کې یو فرشته د انسان په شکل راغله ډوډۍ ورسره وه نو دی ورته ویې چې سړیه دا ډوډۍ ماله راکړه او ته یې ګیر چاپېره نظر ولګوه لرې پورې آبادي نشته دی او دا ډوډۍ زه خرڅوم نه وی ما ته تکلیف دی خیر دی پارسو چې راکې نو مال یې راکړه دا ورته زه نه خرڅوم آخر کې دی وتی پارسو چې زما حاجت ته راکړه نو هغه ورته ښه درې بار کړي اوښان در سره دي دا یو بار کړي اوښرانو یو ډوډۍ به درکړم دی ورته دا خو ډېره ګرانه ورته زه خو یې خرڅوم نه خو ته یې غواړې نو کالې والو که نالې مال زه خو یې نه خرڅوم او لږ ساعت پاسم چې لږ ساعت تېر شي ته به د لوږې مړ شي نو درې واړه نه پاتې کېږي نو که یو ډوډۍ زه درکړم نو ته خو به د مرګه بچ شي دوه خو ځان سره اوښان بوځه یو به ماله راکړې د فکر وکړو یو چې درې واړه اوښان پاتې کېږي نو زه یو به ورکړم دوه خو به راته پاتې شي یو بار کړي اوښې ورکړه او یو ډوډۍ وله هغه ورکړله ویې خوړه په سترګو یې رڼا شوله بیا روان دی مزل کوي بیا په خوشې ځای کې وته د تندې تکلیف شروع شو ګیر چاپېره د اوبو بیا درک لګېږي نه نو بیا فرشته د انسان په شکل کې راغلله اوبه ورسره وې نو دې ورته ماله لګي اوبه را او ته یې نشم درکولی وی په پیسو یې را په قیمت یې راله راکه او زه خو خرڅوم نه خو که ته غواړې نو دا تا سره دوه اوښان بار کړي یو ماله راکړه یو ستا شو اوبه اوس کا نو دی وایي دا خو ډېرې ګرانې په دې نه قیمت خو څوک اوبه نه ورکوي او ته یې زه خرڅوم نه خو ستا حاجت ته ته غواړې نو که دې خوښه یې واله که نه اخلې ما اخله زه نه خرڅوم مجبورا هغه یو اوښې دله ورکړه یو ګیلاس اوبې وله ورکړې ویې څښلې دینه پس بیا سفر شروع دی او ناګانه د اودس ماتي تکلیف شروع شو خو اودس نه ماتیږي چې څونه وخت تېرېږي نو دته تکلیف زیاتېږي بیا فرشته د انسان په شکل کې راغلله د یو حکیم په شکل کې دارو ورسره شته دی لوسې پوسې کوي ناوتې ما سره علاج شته زه به لږ دارو درکړمه اوس به ډېر په اسانه ستا اودس مات شي بس تکلیف به دې ختم شي خو دا تا سره چې کوم بار کړي اوښ دې دا یو نو دا ماله راکړه ناوتې چې ډېره موده خواري زاري مې کړې ده او څونه موده کې چې ما دا مال وګټه نو یو ځل خوراک دپاره مې یو اوښ بار کړی ورکړ بل ځل د اوبو دپاره او دا یو پاتې پرې چې دا خو کور ته یوسم که نه دا دارو راله راکه مفت یې راکه او ته نه دا قیمتي دارو دې تاله مفت نه درکوم او ته اسم اوس مرې نو دا اوښ به دې ما ته پاتې شي نو خوښه یې نه چې دارو درکم اوښ ماله راکه دارو درکم نو ته خو به روغ جوړ کور ته لاړ شي
تکلیف زیات وي خدا وخت سره خوري دا تواله مال دارو راکا دارو ولا ورکړ چې دارو استعمال کړل لږ وخت پس د اودس مات شو او چې څونه تکلیف هغه ته نه ختم شو خو درې واړه خان لاړوي دغه وخت یو غیبي आवाज راغی اے ناشکر بندا په دې یو ورځ کې تا ته یو ډوډۍ یو ګلاس اوبه او یو ځل اودس ماتې ستا د څومره مودې په محنت باندې وشو چې څومره کلونه تا محنت مشقت کړی دی څومره دولت دې ګټلې هغه درې اوښان په یو ځل ډوډۍ په یو ځل اوبو په یو ځل اودس ماتې لاړل څومره موده جندې هر ورځ مې رزق درکړی دی خوراک مې درکړی دی سکاک مې درکړی دی د اودس ماتې تقاضې مې دله پوره کړي مال دې نور کله سره کړي کومه شکریا دې راله ادا کړې وه وی دا بنده په اذان باندې اوس پوه شو چې یا الله زه ډېر ناشکره وم ما ستا د نعمتونو شکریا نه ادا کړې دې نه پس به زه شکریا ادا کوم نو موږ چې خپل ځان ته وګورو سار راپاسو ټوله ورځ تېری شي ماښام ماسخوتن شي د شپې خوب وکړو بیا عمر تېرېږي خو یو نعمت تم خیال نه دی کړی خوراکونه خدای راکوي جامې خدای راکوي دولت خدای راکوي